یا شیخ زه څه وکړمه زه دلته ولاړ په جومات کې یم او یم د جنکو سره ولاړ په جومات کې یم او ژوند تېروم د ډم سره هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا د سترګو حفاظت به وکړي الله به دې د ګناهونو نه بچ کړي او ژوند به دې خوشحاله شي او پراخه به شي ډېر انسانان چې په ګناهونو کې اخته شوي دي نو بنیادي وجه یې د سترګې دی څه دی د سترګې دی دې سترګو باندې دی وګوري نو بیا د هغې نه بعد په دې ګناه کې مال لګي په دې ګناه کې وخت لګي د الله احکام ضایع شي او داسې هم کېږي چې دی مړ شي په دغه ګناه کې او دی د زنانو یو تصویر ته ګوري یا یو فلم ته ګوري الله یې داسې حالتونه موږ ساتي په دې باندې بعض ډاکټرانو لیکل کړي دي کتابونه ما سره شتي کور کې وایي بار بار د زنانو دې تصویرانو ته کته او بار بار فلمونو ته کته دا په انسان کې ډېر بیماریانې پیدا کوي خو د ټولو نه غټ بیماري چې پیدا کوي هغه په دې دماغو کې پیدا کوي او هغه داسې چې دا دماغ نشه شي په دې شینو باندې چې ته یې ګورې نو څو پورې چې دوله دا نشه نه یې ورکړي نو طبیعت په دې ګډوډي او په دې خبره کې ګوره ښه جوور سوچ وکړئ ښه کم سړی چې چرس هیروین ولیاذ بالله چې نور نشې کې چې څو پورې دا نشه نه یې کړي دته سکون ملوي نه یو کس عادت دی د جنکو سره په غلطو رابطو غلط تصویرات لغړ فلمونه فحش تصویرات سندرې غزلې او واخواتها د دې بیا ډېر اقسام دي که دغه ټول وروڼه خویندې دي ښه په دې چې عادت شوې د کعبې پر رب درته قسم خورم چې څو پورې دې کتلي نه خوب به نه درځي اوس زه ګورې څوک راښکاره کول نه غواړم خو انشاءالله زما په تاسو باندې ټولو باندې ښه ګمان دی چې په موږ کې به داسې څوک نه وي چې به دې ګناه کې اخته وي خو که څوک پکې اخته وي نو اوس به ځان له جواب ورکلی چې او بلکل دغه شان ده ما ته به یې داسې ویلي خو په زړه کې به یې ویلي چې او دغه شان ده څنګه چې تا ووایي چې دا خو نشه ده موږ یې تباه کړي یو د ښځې نه د مور پلار نه د بچو نه جدا کړي یو موږ د هر څه پرېږده دا به راته م ووایي د الله نه یې جدا کړی یم ځکه چې ته د فحش تصویرانو ویډیوګانو سره چې عادت شوې که نه د الله دې کورونو ته بیا نشي راتلی که رام شي یو 2 رکعته مونځ 4 رکعته مونځ به وکړي ډز 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 او بیا به تښتې ځې به زر مانځه کې لذت نه وي ځکه زه درته دا ووایم په ما پسې یو عربی راغلی و مصری و په روجه کې ما سره میلاو شو و एकदम په ژړا شو اوس هم په ژړا شو بیا ما په دې ملا باندې وټپوم او ته مې جاړه مور وروره څه مسله ده ما ته یې بیان کړه وایي زه د فحش تصویرانو په دې مسله کې اخته یم او په دې ویډیوګانو کې ما توبه تې وباسه که نه وایي 4 پیرې مې توبه ویستې ده کمپیوټر یې مې ماتې کړي دي موبایل یې مې ماتې کړي دي خوند نه راکوي د مونځ ما ته یې دقه شان ووایي زه تاسو ګوره د الله په کور کې قسم خورم ما ته یې دقه شان ووایي یا شیخ په الله راته قسم خورم تا پسې شاته په دې جومات کې په منځه کې ولاړ وم او د جنکو تصویران مې په دماغو کې وړېدو راوړېدو زه څه وکړمه زه دلته ولاړ په جومات کې یم او یم د جنکو سره ولاړ په جومات کې یم او یم د انډیا د فلم سره ولاړ په جومات کې یم او ژوند تېروم د ډم سره بیا ما ته یې دا وایي ما ته وایي چې ته څه وایې چې الله به دغه مونځ قبول کړي
نو ما ورته په جواب کې دا ووایم دا خو چې ته ما سره ولاړې اوس ته ماته ولاړې ماته او دغه دیوال ته دې کتو که نه زه دلم خبره نه منم زه دلم یو دقیقه در کوم چې خو زه مړه بېادبه ولاړ ماته او ګورې هغه طرف ته دا خو ته زما بېعزتي کې نو چې عرش والا ته ودرېږي او سوچ د دغه شي نو کې چې فیسبوک کې به څه او څه میسیجې به راغلي او په واټسپ کې به څه راغلي او پلاني شي کې پلاني شي کې نو د دې نظر حفاظت وکړئ ښه د دې حفاظت وکړئ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الله وی مؤمنانو ته چې د سترګو حفاظت وکړي دا زما د زړه د کومې نه نصیحت دی د سترګو حفاظت وکړه الله ستا د ژوند ښایسته کوي او د توبې توفیق به درله درکړي او دا ګناهونه به دې کم شي